أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به صحیح سلامت به. زما عزتمندو، نن موضوع تاسو ته د قرآن مجید د استاد یعنې د هغې د ښودونکي باره کې چې کوم دی یو حدیث مبارک ذکر کوم. عن عثمان رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نو مفهوم یې څه دی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه د ارشاد مبارک نقل کړی دی چې په تاسو کې د ټول نه بهترین هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې ښیي. ډېرو کتابونو کې دا روایت چې کوم دی د واو سر راغلی دی چې د هغې مفهوم داسې ولیکلی شو. په دې حالت کې فضیلت د هغې چا دپاره دی چې قرآن مجید زده کړي او د هغې نه پس یې نورو ته ښایي. او بعضې روایتونو کې دا روایت په او سر راغلی دی، یعنې په داسې حالت کې به غوروالي او فضیلت عام شي چې څوک په خپله زده کړي یا نورو ته یې ښایي. د دواړو دپاره مستقل خیر او بهتري ده او فضیلت دی. اما عزتمندو، چونکې قرآن مجید فرقان حمید د اصل دین دی، د دې د باقي ساتلو او د خورولو باندې د دین دارومدار دی، نو ځکه د دې د زده کولو او بل ته د ښودلو غوروالی ښکاره دی. هیڅ قسم وضاحت محتاج نه دی. البته د دې قسمونه مختلف دي. کامله درجه یې دا ده چې مطلب او مقصد سره یې زده کړې، او ادنا درجه یې دا ده چې فقط الفاظ یې زده کړي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بل ارشاد مبارک تیر شوی دی مخکې، کم چې د سعید بن سلیم نه مرسلا نقل شوی دی چې څوک قرآن شریف حاصل کړي او بیا بل کس چې د هغه ته الله تعالی څه بل څه څیز ورکړی وي د خپل ځان نه بهتر وګڼي، نو ده د الله جل جلاله د دې انعام چې د خپل کلام پاک په وجه یې په ده کړی و سپکوالی وکړو. یعنې زما عزتمندو، یو کس دی چې هغه چې کوم دی حافظ قرآن دی یا عالم دین دی، او بل یو دنیاوي کس ته چې کوم دی هغه چې کوم دی خفه شو او هغه د ځان چې کوم دی اوچت وګڼو، هغه له غوروالی ورکړو. زما عزتمندو، نو کم نعمت چې الله پاک په دې بنده باندې کړی ده د هغې سپکوالی او ناشکري یې وکړله. ښکاره خبره ده زما عزتمندو چې د الله تعالی کلام د ټولو کلامونو نه بهتر او غوره دی، څنګه چې په مستقل حدیثونو کې راتلونکي دی. نو د دې لوستل او د دې بل ته ښودل یقینا د ټولو څیزونو نه بهتر کېدل پکار دي. یو بل حدیث باره کې ملا علی قاری رحمت الله علیه نقل کړي دي، چا چې د کلام پاک علم حاصل کړو هغه د نبوت علوم په خپل تندي کې جمع کړل. سهل توسی رحمت الله علیه فرمایي چې الله جل شانو سره د محبت نښه دا ده چې د هغه کلام پاک محبت یې په زړه کې وي. په شرح احیا کې د خلکو په فهرست کې کوم چې به د قیامت په سخته ورځ کې د الله جل شانو د عرش د سوري د لاندې اوسي، هغه خلک یې هم شمار کړي دي چې څوک د مسلمانانو بچو ته قرآن پاک تعلیم ورکوي، او هغه کسان یې پکې هم شمار کړي دي چې څوک په ورکوټوالي قرآن شریف زده کړي او چې لوی شي نو د هغې د تلاوت اهتمام کوي. نو زما عزتمندو، دا د کلام الله شریف چې کوم دی هغې فضیلتو چې څوک یې زده کړي په خپله لومبې او بیا نورو ته ښیي، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه ته چې کوم دی بهترین انسان ویلی دی. زما عزتمندو، موږ او تاسو له هم پکار دي چې چا قرآن مجید نه دی زده کړی، که عمر یې هر څومره دی، نو ده له پکار چې قرآن مجید دې د زده کولو کوشش وکړي، او که په داسې حالت کې د له مرګ راغی نو زما عزتمندو دی به د قرآن مجید د حافظانو د عالمانو په فهرست کې پاسي. او الله مو کړه زما عزتمندو، موږ کلام پاک له ټایم ورنکړو، موږ چې کوم دی د زده کولو کوشش ونه کړو، ځان په معنا مفهوم پوه نه کړو، زما عزتمندو، نو سبا له به الله جل شانو په دربار کې دا کلام پاک چې کوم دی زمونږ خلاف
جګړه کوي او دا به زمونږ خلاف فریق او مدعي به وي او د الله جل شانه په دربار کې به چې کوم دی زمونږ هغه شکایت لګوي زمونږ ډېر د نقصان خبره ده. اخر کې تاسو له یو عاجزانه گزارش کوم کو چې تاسو زمونږ د وظایف چینل باندې نوی یې مهرباني وکړئ زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن هم پریس کړئ د پاره د دې چې تاسو زمونږ د هرې نوې ویډیو باره کې نوټیفیکیشن ملاویږي. زمونږ دا ویډیو لایک هم کې او د صدقه جاریه په طور باندې خپل دوستانو عزیزانو او رشتہ دار سره ضرور شیر کړئ او په آخر کې کمنټ سیکشن کې د خپل قیمتي رائے باره کې ضرور اظهار وفرمایئ. واخر دعوانا ان الحمد لله